د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ په ضد محکمې سی ټي ډي په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د روان کال لومړو 15 میاشتو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې شپږ یا ترهګر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د سی ټي ډي په ریپورت کې دعوه شوې ده چې په بنو ډیر اسماعیل خان مردان او ملکن ډیویژنونو کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو په ضد کامیاب عملیات کړي وو او په دې عملیاتو کې د ټي ټي پی مهم کمانډران هم وژل شوي دي. څېړنې ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې ترهګرۍ په 103% زیاتې شوي دي او د تېرو شپږو میاشتو په مخال د صوبې دننه 104 یا وسلوالو بریدونو کې 256 کسان وژل شوي دي. څېړونکي وایي چې ترهګرۍ ډلې په خیبر پښتونخوا د ملک په نورو سیمو کې اوس د وړاندې په پرتله زیاتې منظمې او فعالې شوي دي. د ترهګرۍ په ضد محکمې په ریپورټ کې نه ده واضح کړل شوې چې د ترهګرو په ضد د عملیاتو په مخال امنیتي ځواکونو ته څومره مرجوبله اوښتې ده. ریپورټ کې دعوه شوې ده چې یوه میاشت وړاندې د اسماعیل خان سیمه کې شوو عملیاتو کې قانون نافذ کوونکو ادارو ته مطلوب ترهګر اقبال غرفې بلې هم وژل شوي چې د هغه په سر د خیبر پښتونخوا حکومت 3 میلیونه او د پنجاب حکومت 2.5 میلیونه روپۍ انعام ویستی وو. ریپورټ وایي چې دغه ترهګر لږ تر لږه په 15 مقدمو کې د پښتونخوا پنجاب حکومتونو ته مطلوب وو. د سی ټي ډي په ریپورټ کې دعوه شوې ده چې په لکي مروت سیمه کې ترهګرو په ضد شوو عملیاتو کې ټي ټي پی کمانډر عتیق غرفې ټیپو هم وژل شوي او د دې ترڅنګ د زرار او انکل ګروپونو وسلوال او افغان ترهګر هم وژل شوي دي. د ترهګرۍ په چارو جوړ نظر لرونکي خبريال ناصر داوړ میډیا ته وایي هر څوک امنیتي ځواکونو په دې وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پښتونخوا قبایلي ضلعو کې ترهګرو په ضد د استخباراتي معلوماتو په اساس د بریدونو لړۍ چټکه کړې ده خو وایي چې بیا هم ترهګریزو بریدونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. ناصر داوړ وایي چې په دې وروستو کې شوو بریدونو ته په وکتل شي نو اوس وسلوالو ډلو هم تر ډېره ښه ده خپله تګلاره بدله کړې ده او مخکې به هغوی په بازارونو یا عام ولسي ځایونو کې بریدونه کول او زیاتره امنیتي ځواکونو او پوځي تنصیبات پناه کوي. په ریپورټ کې ویل شوي چې د روان کال 2023 په لومړو شپږو میاشتو کې په ټول ملک کې په 201 یا وسلوالو بریدونو کې 300 یو کم 80 کسان وژل شوي او 650 جوبل شوي دي. په تیر کال 2022 کې هم په دومره موده کې په 150 بریدونو کې 200 کسان وژل شوي او 400 جوبل شوي وو. طالب خان شیرپو دلبر نیوز 400